مسلم شریف کی حدیث مبارک دے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دے عذبت امرأة فی هرة یو خزوا اغي او بشو تړلې لم تطعمها ولم تسقها اغي ورلا خوراک تم نه پرې خدلا خوراک هم نه ورکو او نه ورلا وب ورکولي ولم تتركها تاكل من خشاش الارض نه ول خپل خوراک ورکو نه ول خپل وب ورکولي او نه پرې خدلا چې دا بشو بخپلا وګرځي او خوراکو کی او دا وبوس کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حدیث مبارک کې فرمایي عذبت امرأة دغه زنانه ته صرف او صرف د دې پیشو سره په دغه ظلم کولو باندې د الله تعالی طرفه دې ته عذاب ورکړي عذاب ورکړي شو دا د دې نه ثابتېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زناورو د لپاره رحمت للعالمین دی هغه تعلیماتو کې د زناورو سره خو سلوک ذکر کیږي چې زناورو سره هم خو سلوک کی دا سینه چې ته کوتره وساتي بیا ورل نه خوراک ورکي او نو ورل چې دی او ورکی او به پرې دیب نو پدیوم ته عذاب ملاوي مسلم شریف کی حدیث مبارک دے باب الامر باحسان الذبح عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دو خبري یاد کړي او خره د یاد دي دا تنه موریدلې وي قال نبی علیہ السلام فرمایل ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله تبارک وتعالى دا تاسو باندې لازم کړی دي چې تاسو به د هر څه سره د احسان والا معاملې کوي د خو سلوک بور سره ساتي چې کله فاذا قتلتم چې کله تاسو ساروي قتل کوي ذبح کوي فاحسنوا القتله نو تاسو طریقې کار د ذبح هغه د احسان ولا اوساتي خو طریقه اوساتي واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او چې کله تاسو ذبح کوي نو خو ذبح کوي وليحد احدكم شفرته پکار چې تاسو کې یو انسان خپل چاړه چې هغه تیرږي فليرح ذبيحته دې لپاره چې د کوم د ذبیحه د کوم زناور چې دې ذبح کوي لالای چې هغه ته په دې ذبح کولو کې دومره مشقت ملو نشي